بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي ډېرې څه مودې راځي روان دی په هغې کې متاثره خلک څوک دي یا کم کاروباري خلک دي په هغې کې څه داسې شخړې مخې ته راغلي دي چې خلک ترې متاثره دي دا وخت موږ سره ټرانسپورټ صدر صاحب موجود دی هغه سره خبرې اترې کوو صدر صاحب دا راته ووایه چې څه مشکلات دي د تقریبا څه 40 ورځې وشي چې بارډر بند دی ډیره مننه بالکل همداسې ده نن نه تر څلوېښت ورځې کېږي چې زموږ ترانسپورټ بالکل په ټپه ولاړ دی سلام دا ده چې ګیټ په وجه باندې چې دی اخوا ګاډي دي افغانستان طرف ته دي او پاکستان دي دواړو طرفه مکمل ترانسپورټ ولاړ دی چې دې سره زموږ د دواړو ملکونو بارډرو کې څومره عوام دي هغه متاثره دي او په دې سلسله کې د کولاوېدو ریکویسټ کوي دا راته وایي صدر صاحب چې په ویلی کېږي دا چې په زرګونو ګاډي دې اړخ ته م ولاړ دي په زرګونو ګاډي هغه اړخ ته م ولاړ دي آیا دې کې څومره حقیقت دی بالکل ما لکه مخکې ته یو کس ته وینا وکړه چې د افغانستان سایډ ته چې کوم دلته د پاکستاني ګاډي دي هغه د ټرانزیټ کوم چې د کراچۍ نه کوم ټرانزیټ کوي کم او پیش 4000 ګاډي زما په لحاظ سره تجربې په لحاظ سره نه زیات ولاړ دي او کم او پیش 4000 ګاډي د هغه ګاډي دي چې په دې باندې دا پاکستاني ګاډي دي په دې باندې ټرانزیټ کنټینر پراته دي چې هغه باندې د یوې ورځې $4000 خرچه راځي هغه مطلب چې د شپینګ لاین کمپنۍ به هر لحاظ سره هغه ورکوي نو دا هلته مو ولاړ دي او دلته کم سے کم داسې 3000 نه هلې 2500 نه واخله 3000 پورې ګاډي په دې تورخم نه واخله تر کراچۍ لاره پورې مطلب ولاړ دي در دې دمه 40 ورځو شی بارډر بند دی څومره نقصان تاسو ګڼئ چې شوی دی د دواړو اړخو یعنې زه خو مکمل نشم ویلی خو کربونو روپۍ نقصان دی کربونو روپۍ ځکه نقصان دی چې اوس ما بېګا یو ګاډي والا چې دی ماله راغله نو هغه ګاډو کم سے کم چې دی د 40 ورځو کې 2.5 لک روپۍ خرچه شوې وه یعنې کم سے کم د ورځې کم سے کم 15 روپۍ خو خرچه کېږي نو دې سلسله چې دا ګاډي دا حساب کربونو د تجار نه واخله د ټرانسپورټرانو چې کوم نقصان روان دی دا د حساب نه وتلی دی کربونو روپۍ نقصان روان دی دا دلته کې چې کومه جرګه روانه ده په دې پارک کې د دې جرګې کولو مقصد څه دی لایمل څه دی بالکل دا کوم جرګه چې ده دا د څومره د قبایلي علاقو ضلع مشران چې دي دا ټول سره یو شوي دي او د دې خبرې مونږ هرکلی ځکه کوو چې دا د دواړو بارډرو څومره بارډر چې دی بارډرو په سلسله کې راغلي دي دا دې مونږ هرکلی کوو دا چې دی که چېرته دا خبرې عملي شي نو انشاءالله تعالی چې امید دی چې پاکستان افغانستان تجارت به اضافهوالی پکې راشي انشاءالله کمی به نه به راځي پکې مونږ ګورو د پاکستان او د افغانستان چې کم تجارت یا ویلی کېږي دا په هغې باندې غږ شوی دی د افغانستان لخوا چې تاسو د پاکستان سره خپل تجارت په 3 میاشتو کې دننه را ختم کړئ نو دې ته په کوم نظر ګورئ بالکل دا هم چې دی دې خبره مانې چې دی زه اکثره خلکو ته وایم چې کله یو سړی ډېر تنګ شي نو بیا مطلب چې دی دا هغه فیصله کوي چې هغه ملک نقصان هم وي هغه کې مطلب عزت وي نو موږ د دې خبرې هرکلی نه کوو په کار دا چې دواړو ملکونو تجارت کاروبار زیات شي او دا کاروبار په مطلب چې دی یو نه کېږي دا چې کله چې دواړو ملکونه سره یو شي نو انشاءالله تجارت دې زیاتېږي او هغه افغانستان خلک ټوټل چې د مینه محبت پاکستان سره ده او دلته پاکستان تجارت کاروبار غواړي خو بدبختانه چې دا کار مطلب چې یو سړی چې دی روزانه نقصان کوي نو بیا خو مطلب خامخا به خپل دکان بندوي که نه نو نه بندول نه دي په کار موږ دې خبرې هرکلی نه کوو په کار چې انشاءالله دواړو ملکونو کاروبار سره زیات شي او مینه محبت اضافه شي 40 ورځې شوې چې بارډر بند دی ګاډي دې پلم ولاړ دي پلم ولاړ دي په دې ګاډو کې څه داسې سامان شته چې هغه څخه شوي ډېر داسې ګاډي داسې مالونه شوي مالونه لکه کراچۍ نه چې کیلې راغلي دي اکثره ګاډو مطلب چې د کیلې خرابه شوې داسې مالونه دي چې هغه مالونه چې دی کراچۍ ته لوډ شوي دي هغې مخ ته انګور دي ډېر انګور هم خرابه شوي دي انار دي خو ما په خیال څومره چې دی زما د معلومات هغه افغانستان چې څومره د انارو د فروټو کوم ګاډي هغه واپس خپلو منډیو ته لیږلي دي او دلته چې کوم ګاډي هغه په کراچۍ کې خالي شو واپس ګاډي خالي شو دې کې ویلی کېږي دا زموږ د خبر در مخه چې یاره څه ګاډو کې سامان چې کم څخه شوی دی نو هغې دغه چې کم دی نو په ډریور باندې دی خرچه بالکل دا لکه دا کلونو دا خبره ده چې کله هم یو ترانسپورټر مال راوړي نو تجار یا خو مطلب بل څوک نه ویني حکومت نه چا پیسې نشي اخیستې نه اخلي نه اخیستی شي نو بس هغه ډرایور ته وایي نه دا مال تا خرابه کړی نو ته به چې دی تا به زه تللی وې یا مطلب تا ما ګیټ سره بند شو خو دا زموږ دپاره یو چیلنج دی بالکل چې دی دا غیر قانوني خبره ده ځکه چې مطلب ډرایور به څه وکړي ډرایور له چې ته مال واچوې لار ته ورکړي ګاډی به ورسېږي
دې سره زمونږ هم نقصان روان دی تجارت سره زمونږ د ترانسپورټ د اړي روانه ده د زمونږ یو ګاډي یو لک روپۍ 2 لک روپۍ کشته دا خلک دي چې هغه ګاډي په کشتو باندې اخیستي هغه غریبان مسکي هغه نو څوک خلک پیسې نه معاف کوي نو هغه هم چې د مجبور دي چې هغه کشت ورکوي نو هغه غریب د خپل کور خرچې نه علاوه هغه د کشت سوچ کې زبر د سر د کشت ولته بس وایم نو هغه د کشت مجبورې وجه باندې چې هغه هم زم پریشان دي مونږ هغه د سلسله کې مونږ بیا هم چې د خپل یونین سیستم چې دی هغه خلکو چې ګاډي خرڅ کړي هغه ته مونږ بیا هم ریکوست کوو چې کوم ګاډي مطلب دا یو میاشت ودرېدلې دی مطلب د کشت ګاډو نه اخلي نو ان شاء الله ټول ها کړی ان شاء الله امید ده چې دا کوم کشت دا ته معاف کا باقي حکومت طرفه یو روپۍ هم نه ملاويږي ډرایورانو ته ګاډو ته اخرنی سوال کوم آیا چې کوم دغه جرګه روانه ده په دې پارک کې زموږ په شا باندې نو آیا دا به سرنګ راوړي لکه دوه ملکونه په بل ملک کې کېناستي د هغې سرنګ ورونه نو دا به راوړي ان شاء الله امید خو دی نو زمونږ همدا کار مونږ سټرګل بارډر به کولو شي دې سره یعنی ان شاء الله امید دی د عوامو زور خوي او دې سره ان شاء الله امید دی دا یو معصومانه سوال جواب د سوالم دی چې باید د عوام په خاطر باندې حکومت پاکستان باید دا فیصله وکړي چې د عوامو خاطر باندې حکومتونو د عوامو ته ګوري په عوامو خاطر باندې چې دا فیصله وکړي ګیټ کولاوږي نو ان شاء الله موږ به خوشاله هم یو او اپریشیټ کوو هم ډیره مهرباني الله دې وکړي چې دغه بارډر کولو شي زموږ په شا باندې دغه جرګه روانه ده د نورو خلکو سره به هم خبرې اترې کوو چې آیا نن کومه جرګه په دغه پارک کې ناسته ده قبایلي سیمې نه چې کوم دی ډېر مشران راغلي دي ګورو چې دغه جرګه کم رنګ راوړي یا کم لایمل دي پیش کوي هغه به هم تاسو سره شریکو د نورو خلکو سره به هم خبرې کوو راځئ موږ سره جی بالکل دی نه مخکې مونږ د ترانسپورټ چې کوم صدر صاحب و هغې سره خبرې کوي دا وخت مونږ سره د تجارت یو مشر ولاړ دی هغې سره خبرې کوو سر دا راته ووایي د 40 ورځو راسې نه افغانستان او پاکستان چې کوم بارډر دی هغه بند دی دا کومه جرګه نن په دغه پارک کې روانه ده نو آیا دا به څه رنګ راوړي یاره امید خو زیات دی ځکه چې دا مسلې ټولې حل چې دی دا په خبرو کې وي او ملګرو ډېر ښه تجاویز هم ورکړ نو ان شاء الله امید دی چې دا کم میسیجز دي یا دا کمې خبرې شوي ډېرې پازیټیو خبرې شوي او دا به دواړو مشرانو ته کنوی شي او چې کوم دی هغې به په دې کینی او لکه تجارتیان دا غواړي چې امن هم راشي او د علاقه کې خوشحالي راشي د ملک کې خوشحالي راشي او چې تجارت چرته می لکه چې کوم ځای کې تجارت ختم شي هغه ځای کې ظاهري خبره ده چې کوم دی ان امپلایمنټ راشي نو دې د وجې کوم دی چې کوم دی بیا ماحول او په کوم چې کوم ینګ جنریشن دی هغې ډېر نیګیټیو اثر غورځېږي نو امید دی انشاءالله چې دا به رنګ راوړي سر دا راته ووایي د افغانستان لخوا په خپل تجار باندې غږ شوی دی چې یاره په 3 میاشتو کې دننه تاسو خپل تجارت چې کوم دی د پاکستان سره ختم کړئ نو هغې څه غواړي د هغې کم میسج دی دې میسج ته تاسو په کم نظر باندې ګورئ دا خو جست یو تھریټ ماته ښکاري که نه چې یو پاکستان لپاره یو تھریټ ورکړی دی یا یو ظاهري خبردار سړی چې کوم دغه شي نو څه نه څه پوینټ خو به وایي نو بل ملک ته تجارت وړل او یا بل ملک کې کانفیډنس جوړول دا ډېر ګران کار دی یو بلې منډۍ کې نو ما ته خو ډېر پاسبل نه ښکاري دا به ډېر زیات ټایمونه اخلي او ډېر ګران کار دی ځکه چې دې ځای کې زمونږ کم کانفیډنس دی افغانستان ټریډر سره جوړ شوی دی دا د نن پرون نه دی دا د شل کالو راسې زمونږ دي سره چې کوم دی یو کانفیډنس بلډ شوی دی او بل باندې ټرست جوړ بلډ شوی دی او دا چې کوم دی ایزیلی روټ چې کوم دی دا دی او یو ښه منډه یي هغې دې ځای کې چې کوم دی یو ښه ګریپ چې کوم دی دې ځای کې په دې مارکیټ کې پار دغه شعبه کې شته زه تعلق رالم د کول سره کول چې کوم سیمنټ انډسټري دي دا په سیمنټ انډسټري چې کوم شفټ شوي دي دا به ټول کوله چې کوم انډونیشیا ساوث افریقا استرالیا دا کولې به هلته نه راتلې هغه کولې چې کوم دی ټوټلي دې ریجن کې ختمې شوي دي دی ټوټلی چې کوم دی خپل پلانټونه چې شفټ کړ دي افغانستان کولې باندې شفټ کړ او یو ښه مارکیټ جوړ شوی دی او یو ډېر ښه کانفیډنس دی او یو ډېر ښه فایده چې کوم دی ته ورکوي نو بل ملک ته کولا یا بل زه خو کولې باندې یم نو کولا چې بل ملک ته شفټ کول ځکه چې دغه ملکونو کې نورو کې هم کولې شته دی خپلې او یا به سیمنټ انډسټري نه یا به په فیول باندې وي یا به بل الټرنیټیو فیول باندې وي نو دا کم پلانټونه چې کوم دي دا په کوله باندې شفټ شوي دي دا په کوله باندې رن کېږي او دې وخت کې چې کوم لکه کم ډسټنس یا کم پرایس چې کوم دی نو دا بل ملک داسې نشي بیټ کولی نو دا یو کول فروټ یا نور څیزونه خو به ډېر کم کاسټ والا دي کولا یو ډېر میجر کاسټ دی یو ډېر میجر فیول دی نو الحمدلله چې کوم دی زه امید لرم چې دا به دوباره ریسټور کېږي او دوی به خپل دې ته بیا راځي او دا خو یو بل ته یو جسټ یو وارننګ یا بل سړي ته غوسې نه یو دغه وکړي امید لرم چې دا به د دواړو ملکونو په مفاد کې وي په بینیفټس کې وي چې دوی خپل دا بزنس دوباره ریسټور کړي مونږ ګورو د ملکونو جنگ جګړې هم مخې ته راځي هر څه راځي خو تجارت کله بند شوی نه دی په فرست ټایم باندې مونږ ګورو چې د افغانستان د پاکستان تجارت خپل منځ کې بند شو لکه ګورنمنټ خو دا وایي چې لکه مونږ ته اول سکیورټي ده چې ملک کې سکیورټي وي یو امن وي نو ټریډ رستو دی نو زه هم وایم چې ګوره هر ملک کې مې الله دې کړي چې هغه ملک کې ممني الله دې کړي چې دې ملک کې ممني یو خوشحالي وي یو بل باندې یو اعتماد وي یو داسې ماحول جوړي نو دا د دواړو ملکونو په فایده کې دی
نو زه غواړم دواړو سایډونو ته امن الله دې کړي چې دواړو سایډ ته امن وي او روزګار بیا دوباره فل فلج سره چلیږي. مهرباني الله دې وکړي چې دواړو طرفو ته چې کوم تجارت لیکي دي دا دې دوباره بحال شي او دغه بارډر دی د ټول همدرف دپاره کلو شي. ګورو نور خلکو سره هم خبرې کوو، راځئ موږ سره لایمل باندې به بیا زه ټکر صاحب سره کوم کیوں دی جی بالکل دا وخت موږ سره یو بل مشر ملک صاحب موجود دی. ملک صاحب دې غونډې ته په کوم نظر باندې ګوري چې کومه غونډه نن روانه ده؟ زما د نظر دی چې دا د بارډر چې کوم بند شوي دي د پاکستان او د افغانستان په منځ کې او چې کوم ټریډ اینډ اکنومیک اکټیویټي ده هغه سټاپ شوې ده، نو په کار ده چې دا څومره کانټینرې ولاړې دي او څومره دا ټریډ ودرېدلی دی چې کم از کم ون ټایم پرمیشن ورته دې مخه میلاو شي و د افغانستان طرف نه چې کم زموږ د پاکستاني ګاډي ولاړ دي یا پاکستاني چې کم خلک ولاړ دي ون ټایم پرمیشن ولا ورکړي چې یو ځل لاړ شي وراشي دې نه پس چې کم دی بیا چې کم دی د یو میکانیزم لاندې یو طریقه کار ورته جوړ کړي چې دا ټریډ اینډ فاینانس روان وي. څلوېښت ورځو راسو نه دغه بارډر روان دی، دغه تجارت نقصانات تقریبا تاسو څه ګڼئ چې څومره به شوي، څومره نقصان به دې خلکو ته ملو شوي؟ نقصان خو ډېر زیات وشولو او ډیټا چې کوم د پاکستان سره هم شته دی او د افغانستان سره هم شته دی، خو ایټ د سیم ټایم زه به دا ریکویسټ وکړم چې د افغانستان چې کوم د ګمرک چارواکي دي یا د افغانستان چې هلته کوم تجار دي یا یې کسټم ایجنټس دي او چې کوم دغه مالونه وړي او راوړي بارچالاني کوي که ټرانسپورټران دي هغې هم په کار دي چې دغه رنګې غونډې په افغانستان کې وکړي او د افغانستان په ګورنمنټ باندې فشار راوړي چې ته خپلې اړیکې او خپلې تنازع د پاکستان سره په ښه طریقه باندې حل کړه، ځکه چې د پاکستان او افغانستان دواړه رونه دي او چې کوم عوام په منځ کې سفر کېږي چې هغې ته نور نقصان ونه شي، نو چې څو پورې دواړه طرف نه مثبت سوچ پیدا نشي نو صرف د پاکستان نه نه کېږي چې دواړه دا پکار دي چې هغه خپل تعلقات او رابطې صحیح وساتي د عوامو د مفادو لپاره. ملک صاحب دا راته ووایي چې د افغانستان او د پاکستان په دې باندې خو خبرې وکړي، خو د کومه جرګه چې وه دوی په اول په ترکیه کې دوحه کې وه، بیا په ترکیه استانبول کې وه، نو آیا هغه جرګې ته په کوم نظر باندې ګوري چې کوم د پاکستان او د افغانستان منځ کې جرګه وه؟ د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم نیګوسیشنز روان وو هغه اوس د ډېډ لاک ښکار شوي دي، نو زما په خیال باندې د دې مذاکراتو لپاره بهترین فورم چې کوم دی هغه پېښور دی یا کابل دی، نو چې دلته کوم پېښور کې خلک دي یا چې کوم د جرګې ممبران ناست دي په هغې کې پښتو سپیکینګ ایلډرز، پښتو سپیکینګ مذهبي سکالرز یا پولیټیکل لیډرز پکار دي چې هغه په پښتو کې خبرې وکړي زموږ د افغانستان د ممبرانو سره، ځکه چې کمیونیکیشن سکلز او پښتو کې چې کوم د پاکستان ټي او آرز دي چې کوم ایشوز یې فریم کړي دي چې هغه ورته وړاندې کړي نو ډېره په صحیح طریقه باندې په واضحه پښتو کې په واضح الفاظو کې به هغې ته ورسي کنوې به شي، نو بیا چې هغې به باندې کوم ریپلای کوي نو هغه به ډېره زیاته مؤثره وي، نو ځکه چې کمیونیکیشن سکلز او رابطه دا چې کوم میډیم دی دا په واضح الفاظ کې پکار دی او پښتو باندې زمونږ افغانستان رونه هم ښه پوهېږي او د ترجمان ضرورت پکې پېښ نه شي، ځینې وخت کې داسې وي چې ترجمان چې کوم وي یا ټرانسلیټر چې وي هغه صحیح پوینټ هغې ته کنوې نه کړي نو بیا پکې امبیګوټیز او تکلیفونه پکې پېښ کېږي. مطلب تاسو وایئ چې خپله خبره د په خپل کور کې ختمه شي؟ په خپله خبره په خپل کور کې ختمه شي، په پېښور کې دې کښېني چې دلته سیشن وشي بیا دې لاړ شي په کابل کې دې کښېني، په جلال آباد کې دې کښېني، نږدې چې کوم د پښتنو نږدې وطن دی نو هر یو ولایت هم پکې کېناستی شي، نو زما دا خپل سوچ دی چې د میډیم آف د کمیونیکیشن شوډ بي د ریسپیکټیو لینګویج ایز پښتو. ډیره مهرباني ملک صاحب، یقینا ډیره ګټورې او ژورې خبرې مو کې. یقینا دغه غونډه چې کوم دی د سهار راس نه په دغه پارک کې روانه ده او ګورو چې د لا عمل څه دی، په هغې باندې به هم بیا تاسو سره په نیکسټ پروګرام کې خبرې کوو، خو دغه د ملک صاحب خبره چې کوم د افغانستان او د پاکستان دغه مسله روانه ده، دغه مسله دی یا ختم کړلی شي یا دې له دې یو داسې ورځو ټاکي یا داسې لږ شانتې ټایم دی ورله ورکړي چې کوم د افغانستان گاډي په پاکستان کې دي هغه دې واپس لاړ شي یا د پاکستان گاډي چې په افغانستان کې دي هغه دې واپس راشي، او دغه د تجارت چې دغه کمې لارې دي نو دا یقینا یو ملک سره هم ختمول نه دي پکار. دا زموږ نه پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم له راکړي اجازت، د لوی الله په امان.